د جاهلیت په زمانہ کې به مشرکینو دغه میاشت د نحوست والا ګڼله. د اسلامي کال دغه دومه میاشت شروع ده، سفر المظفر، او دغه میاشت باره کې د جاهلیت په زمانہ کې ډېرې غلطې خبرې مشهورې وي. نو په هغو کې څو خبرې نن هم په عوامو کې مشهورې دي چې هغو د حقیقت سره د شریعت سره هیڅ تعلق او هیڅ واسطه هم نشته. نو زه نن څو خبرې د متعلق درته بیانوم. اوله خبره خدا ده چې د سفر معنی ده خالی. د عربو به دا دستور و چې کله به هم دی باندې رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دا میاشتې راتللې، بیا دغه میاشت به دوی ډېر احترام کاوه. د احترام په نگاه سره به ورته کتل او ډېرې محترمې به یې ګڼلې. د هغو میاشتو به یې ادب کاوه او داسې په دغه میاشت کې به دوی غلط کار کلام نه کاوه. جنګ و جدال دی چې کومې جګړې وي دا به یې کله هم نه کولې او د داسې غټ کار ابتدا به یې هم نه کوله. نو چې کله دغه څلور میاشتې تېرې شي، په هغه نه بعد د سفر میاشت شروع کېدله، نو بیا به فوراً دوی د کور نه وتل او چې کوم خپل داسې جګړې وي یا بل شی کارو هغه به یې شروع کوو. نو دوی چې کله د کور نه وتل، د دوی کورونه به ټوټل خالی شو. بیا د دغه خالی کور په مناسبت سره دوی به دغه میاشتې ته د نحوست والا میاشت ویله چې ګورئ دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې نحوست ته د مونږ کورونه خالی شول، د مونږ دا ځای خالی شو، د مونږ سره دا کار وشو. نو دوی به دغه میاشت د وجې نه د دغه مناسبت په وجه سره دا به یې منحوسه ګڼله او د نحوست نه به ورته ویل. او د جاهلیت په زمانه کې هم خلکو به دیتا، مشرکینو به دیتا د نحوست والا ویله او دا میاشت به یې منحوسه ګڼله او په دې کې مختلف قسمه غلطې خبرې وي. نو چې کله اسلام راغی، اسلام د دې میاشتې چې کوم نحوست ته د دغه میاشتې چې کوم توهمات دي هغه یې ټول ختم کړل او د دې میاشتې نوم د سفر په ځای سفر المظفر او داسې سفر الخیر دا یې کېښودو، د کامیابۍ والا میاشت او د خیر والا میاشت. نو دغه د وجې نه شریعت دا خبره بیانوي، وایي لکه څرنګه چې نورې میاشتې دا د نحوست والې نه دي، د احترام لایق دي، د ادب والې دي، قابل محترم دي، وایي داسې د سفر میاشت هم دا د ادب والا ده، د احترام والا ده، محترمه ده. خلکو ته پکار ده چې د دې میاشتې احترام وکړي، وایي په دې کې د نحوست هیڅ حقیقت نشته. نو که کوم خلک داسې وي چې هغې ته په دا میاشت کې څه تکلیف ورسېږي، څه مشکل ورسېږي، بیا دوی وایي چې دا میاشت هم منحوسه ده، دا وخت هم منحوسه ده، حالانکه د داسې خبرې د شریعت سره د حقیقت سره بالکل قطعا هیڅ تعلق نشته.